أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سورة آل عمران دي آيات نمبر 38. هنالك دعا زكريا دعا وکړه زكريا عليه السلام ربه دخل رب څخه قال ويل ربي إذ ما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة تهبك مال رستاد طرفا پاک اولاد إنك سميع الدعاء يقينا تا اوریدونکې الدعاء دعاء اوریدونکې. دا آیات مخکې آیات سره مناسبت رب ښکارا دي چې حضرت زکریا علیه السلام چې بکله هغه کوټې ته راغلی چې په هغه کې به مریم علیه السلام اوسېدل، نو د هغې سره به مختلف قسم میوې پرتې وي او دا به د عادت خلاف وي، یعنی د ژمي د موسم میوه به د دوبي په وخت کې پرته او د دوبي د موسم میوه به د ژمي په وخت کې او دا چې دروازه به مکمله کلف و بنده به او د کومبل طرف سے دراتلو امکان هم نو یقیني یوازې دا معلومېدل چې دا د الله تعالی د طرفه یو خاص فضل دی. نو زکریا علیه السلام چې کله دا د عادت خلاف کار ولیدي نو یې په دغه وخت کې د الله تعالی څخه د خپل ځان لپاره د اولاد دعا وکړه. زکریا علیه السلام سپین ږیری و، ورواله یې سپین سری و، اولاد یې نه وسوی. نو تر اوسه پورې د عادت خلاف د کوم داسې عمل نه ولیدلی چې د عادت څخه خلاف دی یو کار کیږي، یعنی په دې خو عقیده و د الله تعالی پر ذات یې کامله عقیده و چې الله تعالی په هر څه قادر دی، لیکن ځینې کارونه داسې چې د عادت خلاف نه کیږي، د عادت مطابق کیږي. مثلا په دنیا کې دا دستور او ترتیب دی الله تعالی روان کړی چې د یو چا اولاد هغه وخت کېدلی شي چې واده وکړي، بیره واده اولاد نشي کېدلی. دا یو ترتیب دی الله تعالی په دنیا کې داسې جوړ کړی. نو زکریا علیه السلام هم د عامه ترتیب مطابق په ذهن کې دا نه ورتلل چې داسې به هم کېږي چې بېله عادته د عادت خلاف بچاته الله تعالی اولاد ورکړي. کله چې د مریم علیه السلام سره د عادت خلاف میوې ولیدلې نو یې د خپل ځان لپاره دعا وکړه چې الله تعالی به ماته اولاد راکړي. دوم وجه دا ده چې کله سړی د بزرګانو او نیکو خلکو د بزرګۍ او تقوا آثار وویني او یا هلته څه د فضیلت او برکات او آثار محسوس کړي، نو دا سنت طریقه ده چې سړی د ورې دعا کوي، ځکه چې د الله تعالی رحمت په دا وخت کې متوجي وي، ولې چې آثار د تقوا او آثار د استراحت او اطمینان ولیدل شي. دا پر دې دلالت کوي چې هغه مجلس ته ملائکه راغلي، نو د الله تعالی رحمت متوجي وي. په دا وخت کې دعا الله تعالی قبلوي، ځکه نو دا زکریا علیه السلام چې کله دا حالت ولیدي نو یې د الله تعالی څخه د خپل اولاد دپاره چې الله تعالی دته اولاد ورکړي دعا وکړه. هنالک دعا زکریا ربه، په دا وخت کې دعا وکړل زکریا علیه السلام ربه د خپل رب څخه، یعنی د خپل رب څخه دعا وغوښته. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا اولاد لپاره دعا کول چې الله تعالی ما ته صالح اولاد راکړي، یا د اولادونو د اصلاح لپاره دعا کول، دا د انبیاء علیهم السلام او د صالحینو طریقه ده. یعنی سړی باید د نیک اولاد لپاره د الله تعالی څخه دعا وغواړي او دا غرنګ ک الله تعالی چاته اولادونه ورکړي د هغوی د اصلاح او صلاح لپاره د الله تعالی څخه دعا وغواړي. ډېر خلک په دې کې غفلت کوي، د اولاد د تربیت لپاره ظاهري اسباب په کار اچي، در ټولو نه مهم شی معنوي اسباب په کار اچول دي چې سړی د خپل رب څخه د خپل اولادونو د اصلاح او د هغوی د صالح کېدلو دعا وغواړي. ځکه د سړی اولاد چې ناصالح وي، بد وي، پلار ډېر ورباندې زیریږي. او بنیادی خبره دا ده چې سړی معنوي اسباب هم په کار واچي او د الله تعالی څخه دعا وغواړي. چې دا چې په دې ارتباط باندې د ډیرو انبیاء واقعات قرآن کریم کې الله تعالی را نقل کړي. الله تعالی فرمایي شي
بل زائم د انبیاء علیهم السلام دا دعا کړې ده رب هب لي من لدنك ذریه طیبه، اے الله عز وجل تستاد طرف ما ته پاک نیک صالح اولاد را نصیب. همدارنګ په یو بل آیات کې راځي الله تعالی فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، یقینا ستانه مخکې پیغمبر علیه السلام موږ انبیاء لږی دي، وجعلنا لهم ازواجا وذريه، او موږ دا غوی د پاره کوروالاوي هم پیدا کړي وي، اولادونه هم مور کړي وي. د دې آیاتو څخه دا معلومي دي چې سړی باید د اولاد په فکر کې، د نیک صالح اولاد په فکر کې. کوم خلک چې د اولادونو بندش کی او په دې فکر کې چې اولاد یې ونسي او بلا ضرورت هیڅ یو شرعي عذر نه وي، دا د فطرت خلاف کار دی او د الله تعالی د انبیاء علیهم السلام د سنت طریقې خلاف بغاوت کول دي او د دې سخت منع راغلی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام او د نبی علیه السلام نه مخکې چې څومره انبیا دي او ټول د اولاد د پاره دعا کول او خپل الله تعالی د ځینو انسانانو د نیکو صفاتو څخه یو صفت دا شو درې دي چې دوی دا دعا کوي چې اے الله مشت اولادونه راکړه. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے الله عز وجل موږ لره زموږ د اولادو څخه د کوروالاو څخه د سترګو یخوالی نصیب کړه. وایي سترګو یخوالی داس دي چې سړی خپل اولاد او خپل کوروالا پر عبادت او دینداري وویني، نو دا بس د سترګو یخوالی. حسن بصری رحمت الله علیه دا ترجمه کړي. نو یو خدا چې ټول انبیاء علیهم السلام هغه دا شراغلی دي چې هغه اولادونه درلودل او د اولاد د فاره دعا کول. دادی زکریا علیہ السلام هم د اولاد د پاره دعا کوي. نو دا چې په ځینو علاقو کې یا په ځینو ماحولونو کې دا خبر عامه خلک زمزمه کوي چې د اولاد د ژوالي دا ضروری دي، دا پر ټولنه باندې بوج دي، دا د قرآنی او نبوي اصول خلاف د کفار او يهودانو فرموله ده چې خلک یې مختبعي. د دې څخه باید سړی ځان وساتي. ځینو صورتونو کې شریعت د دې جواز ورکوي. کچيري په دیندار حاذق ډاکټر هغه دا کوي چې د مور وجود ته تاوان رسیږي او تاوان هم داسې چې بیا علاج نشي کېدای، یا د نور اولادونو تربیت ته تاوان رسیږي، بیا د موقت وخت لپاره د دې بندول جائز دي. لیکن کڅ عذر نه، فقط ماضی او خواهش وي او عذر نه وي، بیا دا منع. مولانا سرفراز خان صاحب درس صاحب رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی شخصیت تیر شوی. د یو کتاب دی ذخیرۃ الجنان پر قران کریم تفسیر دی. هغه کې دا لیکلي دي چې ما ته ډیره تجربه ده چې کوم شذ خپل اولادونو ته تینور کوي په دې خاطر باندې چې یا به صحت ته تاوان ورسي او یا به ډنګر سم، الله تعالی هغه ته د تیو سرطان ورواشي، بیا په دغه مریضي باندې اختوي، وای دا د اولادونو حق نه ورکی، الله تعالی هغه ته سزا ورکي. هغه دا واقعات خپل دغه تفسیر کې را نقل کړي. او بل پیغمبر علی السلام دی خپل امت ته د دې ترغیب ورکړي چې تاسو نکاح کوئ. فرمایي شي من استطاع منکم الباءة فليتزوج، تاسو کې چې څوک د نکاح طاقت لري نکاح دی کوي. مطلب دا که څوک د کوروالا حقوق ادا کولای شي، خپل اولادونو تربیت کولای شي او د نفقه برابرولو طاقت ولري، نو هغه دې ضرور نکاح کوي. اول ځای فرمای النکاح من سنتي، نکاح زما سنت عمل دی، یعنی زما طریقه او زما تګلاره ده کوي. او بل ځای بیا پیغمبر علیه السلام یو عمومي امر کی چې څوک زما د سنتو څخه انکار کوي نو هغه زما څخه نه دی، ومن رغب عن سنتي فليس مني. او بل ځای پیغمبر علیه السلام فرمایي تزوج الودود الولود، تاسو داسې ښځه چې هغه محبت کی اولاد زری داسې ښځو سره نکاح کوي. فإني مكاثر بكم الأمم، ځکه زه ستاسو په کثرت باندې په امتونو باندې فخر کوم. نو دلته زکریا علیه السلام د دې خپل ځان لپاره د اولاد دعا کړې ده چې الله تعالی د اولاد ورکړي. هنالک دعا زکریا ربه قال ربي ويويل اذما رب هب لي من لدنك ذريه طيبه، هبه کمالنا من لدنك د خپل طرف ذريه طيبه فاك اولاد یعنی صالح اولاد، انك سميع الدعاء
یقینا تاوریدونکې یا الدعاء حضرت زکریا علیہ السلام هم د الله تعالی څخه د اولاد دعا وغوښته د کوم بل چا سره د اولاد دعا نه ده غوښته اشاره و دې ته چې د مشکلات حل یوازې په الله تعالی باندې کیږي فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله فنادته نو आवाज وکړي دلره الملائکه ملائکه وهو قائم يصلي في المحراب حال دا چې هغه ولاړو يصلي المنزکوي په المحراب په محراب کې دا आवाज ورته وکي ان الله چې یقینا الله عز وجل يبشرك بيحيى زیر درکوي تا ته په يحيى عليه السلام باندې مصدقا چې تصدیق کوونکی به وي بکلمت من الله دی کلمې د الله عز وجل د طرفه وسيدا او سردار به وي وحصورا او منع کوونکی به وي ونبيا من الصالحين او نبي به وي د صالح انسانانو څخه به وي فنادته الملائکه د زکریا علیه السلام دعا قبول شو څومره چې انسان الله عز وجل ته قریب کیږي دومره د الله عز وجل په دربار کې لوړ مقام پیدا کوي او بیا مستجاب الدعوات ګرځي چې غوښتنه کوي الله تعالی یې پوره کوي یو حدیث کې راځي حدیث قدسی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما زال يتقرب الی عبد بالنوافل چې یو بندا په نوافل باندې دوامدار ما تر نږدې کیږي یعنی د فرائض څورسته چې د نوافل کې د دې نوافل په وجه دوامدار دا بنده ما تر نږدې کیږي حتا احببته تر داسې اندازې چې زاد دغه انسان سره محبت شروع فاذا احببته کله چې زاد دې کس سره محبت شروع کما نو كنت سمعه الذي يسمع به نو بس زاد دغه وجه وګرځېږم چې دی په هغه اوري وبصره الذي يبصر به او دغه سترګه وګرځېږم چې دی په ویني ويده التي يبطش بها او زه هغه لاس وګرځېږم چې دی په هغه نیول کی ورجله التي يمشي بها او هغه پښه وګرځېږم چې دی په هغه باندې تکي نو زه دغه انسان لاس او سترګه او غوږ وګرځېږم مطلب دا چې دغه انسان بیا ټول اعمال زما د اصول او زما د احکام خلاف نه استعمالي نو غوږونه هم زما د اصول مطابق استعمالي سترګې هم لاسونه هم پښې هم د دې په وجه د انسان ما ته تقرب حاصل کی او جماعته تقرب حاصل کی کار خبره د فقط دعا وکي کې زبې دعا قبلهم زکریا علیه السلام فقط دعا وکړه الله عز وجل دعا ور قبول کړه د عادت خلاف او بالکل انتهایی د ذوب زمانہ فنادته الملائکه دعا قبل دلم دا څنګه و چې بس قبول شو بلکې د خوشاله کولو د پاره ملائکه او تو خبره ورکي چې دعا قبل سره فنادته الملائکه ناواز وکي دلرا الملائکه ملائکه وهو قائم يصلي في المحراب او دغه زکریا علیہ السلام ولاړو المنزکا فی المحراب په محراب کې ان الله يبشرك بيحيى داواز ورته وکي چې یقینا الله عز وجل زیر درکوي تا ته بيحيى ويحيى عليه السلام چې دا بستا اولاد وی یعنی د یحیی علیہ السلام په عطا کې دلو باندې زیری درکوي چې احوال او صفات به داوی مصدقا اول دا چې تصدیق کوونکی به وي بکلمتین دی وی کلمه من الله د الله عز وجل د طرف یعنی دا حضرت عیسی علیہ السلام تصدیق وکي عیسی علیہ السلام به ورسته راضی پیدا کیږي او چون کې هغه د الله تعالی په یو کلمه باندې چې کن د کن په کلمه باندې پیدا شوی دی لار ته ضرورت نه دی پیښ شوی ځکه نو ورته کلمت الله هم وای عیسی علیہ السلام ته چې د الله تعالی په یو کلمه باندې پیدا شوی د عیسی علیہ السلام پر اتک به تصدیق کی چې زما څخه ورسته یو پیغمبر راځي هغه بداسي اول صفت به دا وی چې تصدیق کوونکی به وي بکلمتین د یو کلمه من الله د الله عز وجل د طرفه یعنی د حضرت عیسی علیہ السلام د نبوت تصدیق وکوي
او دوم صفت دادی وسیدن سردار بوي د دین په کارونو کې به مقتداوي وحصورا نو دریم صفت دادی چې منع کوونکی بوي د خپل نفس منع کوونکی بوي د ټولو خواهشات او نفسانیت. حصور دا منع کوونکی ته ویل کیږي. دا کلا ته هم کلا حصور وای چې په دیوالونو باندې سړی محفوظ. دا حضرت یحیی علیہ السلام به حصور وی. د حصور دوه ترجمې دي. یو معنی دا د چې ټول ناجائز او مباح او روا کارونه د دې څخه به د ځان راګرځي. یعنی ځینی کارونه خو ناروا نه لیکن پر کوله ثواب هم نه، فقط مباح او روا کاری. یو هغه کارونه چې پر کوله ثواب، یو هغه کارونه چې پر کوله باندې عذاب، یو هغه کارونه چې پر کوله باندې ثواب او عقاب دواړه نس. نو د دې څخه هم ځان راګرځي. دا مباح کارونه به هم نکي. او ځینی علما به وایي چې د حصور ترجمه دا چې نکاح به نکي. مولانا اشرف علی تهانوی رحمت الله علیه بیان القرآن کې لیکلي دي چې کدا سي څوک وی چې د آخرت په مسائلو کې دومره زیات غرق وي چې د اولادونو تربیت او د کوروالا حقوق ته پام نه کیږي، نو داغه د پاره افضل بس دا د چاغلی نکاح نه کی. کندا حالت دیواز د انبیاء علیهم السلام حالت کې ادای سي او یاد الله تعالی د ډیر لوی بزرګانو داغه حالت کې ادای سي. دا د هڅه حالت نشي کېدل. ځکه نو د نورو د پاره سنت طریقه دا ده چې هغه به نکاح کوي. او حصورا او دریم صفت دا دی چې رامنع کوونکی وي د خپل نفس د ټولو خواهشات نفسانی ورسه. و نبیا او څلورم صفت دا دی چې نبی بوي من الصالحین، پنځم دا دی چې د صالح انسانانو په قطار کې وي. قال ربي أنا يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ويل ربي ازما رب أنا يكون لغلام، څنګه به مال را غلام هلک وقد بلغني الكبر، الله چې رسیدلې دي مال را الكبر بډاوالی، وامرأتي او زما کوروالا عاقر وچد. قال ويل كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك دغرنگ الله على عز وجل يفعل فعل کی ما هغه یشاء شوی غواړي. حضرت زکریا علیہ السلام ته چکل زیری ورکړس نو د تعجب وکي چې ما ته څنګه اولاد را کول کیږي. مطلب دا دی چې ما عمر او ما د کوروالا عمر هغه زمانه ته رسیدلې دي چې عادتن اولاد نکي. نو بیا څنګه الله تعالی ما ته اولاد راکړي. نو الله تعالی ورته ویل چې الله تعالی هم دغه شفیل کی. نو دلته اصل کې د حضرت زکریا علیہ السلام په دې کې شبهه نه ده چې الله تعالی به د اولاد نور کی. ولې د دې شبهه د په مخ کې له عادت وکړه چې الله ما ته اولاد راک. هغه د یقینو شبهه په دې کې ده چې آیا د ازماو د کوروالا دغه د ضعف حالت په ځواني بدلی چې بیا به اولاد را کول کیږي او کبیا په همدغه حالت کې چې دا ضعف تی را کول کیږي. شبهه پدې کې ورته و. شبهه پدې کې نه و چې الله تعالی به اولاد څنګه ورکی. اولاد خو به ضرور ورکی، خو د خپل حالت په ارتباط یې سوال وکړي. نو الله تعالی ورته ویل چې په همدغه حالت کې چې تاسو ضعیف یاست، دا د ضعف حالت به مو په دغه حالت کې به مشتاق تاسو اولاد درک. قال ربي أن يكون لي غلام، قال ويل ربي ازما رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، څنګه به مالرا غلام هلک وقد بلغني الكبر، او حال دا چې یقیني رسیدلې دي مالرا الكبر بډاوالی، وامراتی او زما کوروالا عاقر وچد د بډیوالی په وجبانی اولاد نشي کېدای. قال ورته فرمایل الله عز وجل د په جواب کې کذالک الله يفعل ما يشاء، كذلك دغرنگ الله عز عز وجل يفعل فعل کی ما اغا یشاء شوی غواړي. الله چې څنګه وغواړي هغه سکی. دا د انسانانو په وخت په ضعف او قوت پورې د الله تعالی فعال مقید نه دي. الله تعالی کامل القدرت ذات دی. قدرت کې ته کوم حالت پورې مقید نه دي چې یار ضعف په حالت کې ودا کار نشي کېدای، یوازې په ځواني کې کیږي، بلکې الله تعالی په هر وخت کې قادر دی. دا قدرت کې د کوم کار او تر کوم شخص پورې مقید نه دي. قال رب اجعل لي آیه،
على آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال ويل ربي ازما رب اجعل اغرزوني مالرا آية يونشا على آيتك ورتوی فرمایل آیتک استانش الله تکلم الناس دادا چتب خبرینکه الناس دخل سر 3 ایام 3 ورځې الا رمزا مگر اشاره واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار واذكر اویاد کړه ربک خپل رب کثیرا ډیر وسبح بالعشي والابكار او تسبیح بیان کړه د ماښام په وخت او الابکار او د سحر په وخت قال رب اجعل لي آیه حضرت زکریا علیہ السلام ورته فرمایي چې الله عز وجل کته ماته د اولاد فیصله کړې ده نو دا اولاد چې کله مثلا زما په تقدیر کې ولیکل شي او د دې نطفه واخسته شي نو علامه به شي الله عز وجل ورته فرمایل علامه به دای چې تا و 3 ورځې خبرې نشي کاوه یعنی ته به د خلکو سره فقط اشاره کوي په اشاره باندې خبرې کوي بس چې دا حالت در باندې رالي دا زیری دی د دې چې موږ ستاسو لپاره د اولاد تقدیر وکړي ستاسو اولاد به او د امید وخت قال رب اجعل لي آیه قال ویل ربي ازما رب اجعله غرزوا لي مالرا آیه یونشا چې ما ته معلومه سي چې حمل سوی دی قال وی فرمایل الله تعالی ورته فرمایل آیتک الله تکلم الناس 3 ایام نشستا انداد لا تکلم الناس دا الله په اصل کې ان لا دی هغه دا الله تکلم الناس چې تب خبري نشي کولای د خلکو سره 3 ایام 3 ورځې الا رمزا مگر فقط په اشاره باندې یا بلاس یا پسر یا کوم بل شی په فقط اشاره کولای شي شکل دغه حالت راغلی نو بس په دې باندې پوسه چې دا د امید حالت دی واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار او چې کله دا حالت پیښ شو نو دا د الله تعالی نعمت دی او د الله د نعمت شکر ادا کوا هغه شکر دا دی چې د خپل رب ذکر کوا په پټه يم کوا په ښکارا يم کوا سهار يم کوا ماښام يم کوا ټول وخت د خپل رب په ذکر کې تیراو واذكر او یاد کړه ربک خپل رب کثیرا ډیر یعنی په زړه زړه کې د خپل رب یادونه کوا وسبح بالعشي والابكار وسبح بالعشي او تسبیح بیان او تقدیس بیان او په جبه هم بالعشي د ماښام په وخت کې والابكار او د سحر په وخت کې مطلب دا چې تب خبرې نه سي کوي لیکن اذکار و نور فزړم کولای سي او په جبه بهم کولای سي او دا به د شکر علامه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة او هغه وقت هم قابلیات دي چې کله اویل الملائکه یا مریم ای مریم علیها السلام ان الله اصطفاك یقینا الله عز وجل ته مقبول کړي او طهرك او ته پاک کړي واصطفاکی علی نساء العالمین او ته مختار کړي پر شذو د عالمونو باندې وإذ قالت الملائکه په دې صورت کې بیا د حضرت مریم علیها السلام فضیلت بیانې چې زکریا علیہ السلام ته فضیلت هم الله عز وجل وايي مجور کړیو او هغه ته اولاد هم مجور کړیو او هغه د خپل حاجاتو د لپاره یوازې مشت आवाज کاوه او زموږ سره وشتنه کوي پر روان آیات کې د حضرت مریم علیها السلام او د ملائکه او عجز بیانې چې دا هم د الله تعالی مخلوق دي د الله تعالی سره په خدای کې شریکان نه دي بلکې د الله تعالی څخه وشتنه کوي او په دوی کې مقبول صفات هم الله تعالی پیدا کړی او هغه وخت هم قابلیت دي اذ قالت الملائکه چې کله اویل مریم علیها السلام ته ملائکه یا مریم ای مریم علیہ السلام ان الله یقینا الله عز وجل اصطفاکی ته مختار کړي یعنی مقبول کړي او طهرکی او پاک کړي د تمام ناخوش اخلاق او افعال څخه د ټول ناخوش اخلاق او افعال څخه پاک کړي او یادا چې د نارینه د مسی او لاس
رسیدلو څخه پاک کړي. واصطفاکی علی نساء العالمین، او ته مختار کړي علی نساء العالمین، د عالمانو په شذو باندې. علی نساء العالمین سمراد د دوی د زمانه شذي، یعنی چې د دې په زمانه کې څومره شذي وي تر هغه ټول افضل شذا حضرت مریم علیها السلام. د دې څخه نه لازمي دي چې واکه د مریم علیها السلام فضیلت دی پر عائشه رضی الله عنها یا فاطمه رضی الله عنها یا خدیجه رضی الله عنها باندې راشي، بلکې د خپل زمانه په شذو کې تر ټولو مختاره او بهتره شذا. نو د دې حدیث سره ټکر نه راځي چې فاطمه سیدۃ النساء اهل الجنه او یا خدیجه رضی الله عنها بارک کم فضائل راغلي. یا مریم اے مریم علیها السلام اقنتی، نو فرمان برداری وکړه لربک د خپل رب د حکم، واسجدي او سجده وکړه، ورکعي مع الراکعين او رکوع وکړه مع الراکعين د رکوع کوونکو سره. او د ملائکه دا امر تو یا مریم اے مریم اقنتی، یعنی تا د خپل رب فرمان برداری کوا، د احکام پابندی کوا. لربک خپل رب لره چې ستاره ودی د احکام پابندی کوا. واسجدي او سجده کوا، یعنی المنز کوا. ورکعي او رکوع کوا مع الراکعين د رکوع کوونکو سره، یعنی په داغل مانځي کې رکوع هم کوا او سجده هم کوا. مطلب دا دی چې رکوع او سجده په مانځي کې ضروری ده او المنز هغه وخت منز بلل کېږي باغ کې رکوع او سجده. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دلته دا خبره لیکلې ده چې دا وسجدي سره داسې نه راغلي چې وسجدي مع الساجدين، لیکن دا راغلي دي چې ورکعي مع الراکعين. په دې کې وایي دې خبرې ته اشاره ده چې ډېر کسان رکوع صحیح نه کوي. مطلب دا چې په رکوع کې نور ته هم ګوره او خپل رکوع هم صحیح کوا. ډېر کسان وایي رکوع صحیح نه کوي بلکې فقط کښته سي او سر بیر طرف ورته کوي، یعنی د قیامي طرف ته نږدې وي. او ځینې کسان به سجده سم نه کوي، سجده یې کمزوري وي او دا منع. پیغمبر علیه السلام فرمایي تر ټولو بدترین غل هغه غل دی چې د لمانځه څخه غلا کوي. صحابه کرام ورته ویل د الله پیغمبر د لمانځه څخه غلا څنګه کوي؟ ول رکوع هم صحیح نه، سجده هم صحیح نه. دا رکوع د ځینو کسانو زده نه، دا رکوع زده کړه غواړي. دا تبلیغ کې څو وخت د لمانځه د زده کړې د لپاره باید سړی ولګي چې د لمونځ خو زده کی. دا رکوع دا چې کیږي چې سړی کله د غدوار لاسونه زنګنو ته ورسول، د زنګنو پر کوړی باندې چې د لاس تاسو را شیر شو دلسو باید د سړی دغه څنګهلی داسې شخ ودرېږي. که څنګهلی داسې ودرې دی بس رکوع صحیح نه، چې دا څنګهلی بالکل داسې سیده شو خپل رکوع بس سم کیږي. بیا نه د سړی سر ډیر وړيږي او نه ډیر کښته کیږي. ځینې کسان سر ډیر کښته کوي او ځینې کسان به سر ډیر جګ نیسي. آسانه طریقه یې بس داغه د چې د لاس بالکل سم شو خپل د سجده د رکوع برابرې. داغه چې په سجده کې دا ضروری ده. ځینې کسان بالکل د زنګنو سره لند لاسونه کښېږدي، دا هم صحیح طریقه ده. لاسونه باید په داسې شکل باندې کښېښودل شي چې دغه دوی بټې ګوتې دا سرمو ته برابرې شي او دغه لاسونه تر غوږو لاندې راشي. که بالفرض د پزې څخه کوم شی راوځي نو په دې ګوته باندې بند شي، او که د غوږو څخه راوځي نو پر دې لاسو راتوي شي. دا یې طریقه ده، دا د سجدې طریقه ده. او بیا باید دغه د سړي نس دا د ورنو څخه لوړ وي. حدیث کې راځي د پیغمبر علیه السلام دغه نسب د ورنو څخه دومره لوړ کې کوچنی سرلی وتل غشتي وای نو وتلای شي، یعنی دا باید دومره لوړ وي. ځینې کسان به دې ته پام نه کوي، دا څنګه پر ځکه باندې لګېدلي دی ورته متوجه نه. لیکن و دا په هغه صورت کې کې انفرادي المنځ کاو، کله جماعت کې ولاړ باید سړی بیا لاسونه دونه پراخه ونه نیسي چې بل مسلمان په تکلیف. ځینې کسان به لاسونه دومره اوایي ونیسي چې په سب کې بل څوک سره ولاړ دی هغه بیچاره غاړه و دغه مخ ګردو سره په تکلیف چې د څخه هغه سجده نشي کوي. دا هغه څم ځان ساتل پکار. دا اصول باید سړی زده کړي. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، ذالک دغه من انباء الغیب د خبرونو څخه دی، الغیب د غیب نوحیه الیک مړ وحی کو الیک تعالی. وما كنت لديهم يلقون او تنوي د دې سره يلقون کله چې دی غرزول اقلامهم خپل قلمونه، ايهم شكم یو يكفلوا سرپرستی کوي مریم د مریم علیه السلام. وما كنت لديهم او نوي ته د دې سره اذ يختصمون
کله چې دوی خپل تر مابین مخاصمه او جګړه کول. پر روان آیات کې د پیغمبر علی السلام د رسالت اثبات کی، پیغمبر علی السلام د نبوت اثبات دی چې ګوره دا دومره واقعات چې مشتاق د زکریا علیه السلام بیان کړه او دا غرنګ مو د مریم علیه السلام واقعات درته بیان کړه. د دې د پاره تا ته هیڅ ذریعه د اخبار نه و، نه چې کوم چا څخه داس د کړي و، نه چې په کوم کتاب کې لیدلی و او نه کوم بل ذریعه و، بلکې یوازې ذریعه دا و چې موږ تا ته د غیب خبر درکې چې دا ښکاره دلیل ستا پر نبوت باندې دی چې ته د الله تعالی د طرفه نبی یې. ذالک من انباء الغیب، دا مذکوره واقعات چې ذکر سوله د دې د ظاهری دو بل هیڅ وجه نو مگر یوازې دغه ذالک دغه من انباء الغیب د غیب د خبرو څخه وا، یعنی د غیب خبرې دي. نوحیه چې موږ یې وحی کوو الیک تعالی، یعنی تعلم الغیب نه بلکې دا د غیب خبرې موږ درته وحی کړې دي، موږ درته درښودلې دي. نو په همدې ذریعه باندې تر نور د نبوت وړي چې موږ انتخاب کړی. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، او نوې ته لديهم د دوی سره نوې اذ يلقون کله چې دوی غرزول دا قرآن اندازي په شکل باندې اقلامهم خپل قلمونه، د قرآن اندازي د پاره خپل قلمونه غرزول چې کوم یو به د حضرت مریم علیه السلام کفالت او سرپرستی کی. مخکې دا تیر رسوله چې کله هغه خپل مور راوړله نو د متولیانو د بیت المقدس تر مابین قربانی اختلاف راځي، هر چا د کفالت او سرپرستی دعوه کول. نو زکریا علیه السلام خو یو وجه د ترجیح ذکر کړه چې زه د خاله خاوند یم، خو بیا هم نور متولیانو سره تسلیم نکړه، نو بیا قرآن اندازي وکړه. د قرآن اندازي ترتیب داو کلمونه وبو تواچول، نو د هر چا کلم چې د وبو د بهدلو پر خلاف پر دالوړ طرف باندې ولاړی هغه به د دې کفالت کوي. نو قلم چې ورغورځاوه د نورو قلمونو د وبو سره حرکت وکړي د قلم لوړ طرف ته روان شي، نو دا د پاره یو علامه د دې چې د دې سرپرستی به دی کوي. وما كنت لديهم، او تنوي د دوی سره یلقون کله چې دوی د قرآن اندازي په شکل باندې ورغورځول اقلامهم خپل قلمونه په وګو کې. ایهم یکفلوا مریم، چې کوم څوک به یکفلوا سرپرستی کوي مریم د مریم علیه السلام، یعنی څوک به د مریم علیه السلام سرپرستی کوي. د قرآن اندازي صورت کې نو داو چې کلم به د ابو پر خلاف لاړ شي هغه به مستحق او د کفالت لایق. وما كنت لديهم، او نت موجود وی، وما كنت لديهم او نت د دوی سره وی اذ يختصمون کله چې دوی د قرآن اندازي څخه د مخه يختصمون یو د بل مقابله او مخاصمه کول، یعنی د قرآن اندازي نمخ کې چې د دوی تر مابین کومه خبري روانه وي هغه وخت کې ته نه ته په خوا موجود وي او نه تعالی ته ور سره وي، نو دا ټول د غیب معلومات دي چې موږ ته درک. شرعي مسله د قرآن اندازي دا د قرآن اندازي په هغه صورت کې روا ده چې په هغه شي کې د شریعت د حکم او فیصله نه، کله کوم شي کې د شریعت د قانون او فیصله بیا الته قرآن اندازي کول په حکم کې د خمار ده او حرام قطعي ده، جائز نه. د مثال په توګه کده دوه کسانو دعوی په یو شی باندې او هغه په قرآن اندازي باندې دعوه حلیده حرام ده، جائز نه ده، ځکه د دې لپاره شرعي اصول است، قواعد است. یا د مثال په توګه په بل کوم شي کې جنجال او اختلاف په هغه کارو کې شریعت په هغه کې احکام نه وي صادر کړي، قرآن اندازي جائز ده. د مثال په توګه یو دوا وړونه دي هغه ته هم ځکه د شریعت د قانون مطابق نیمه تقسیم شول، نو یو د شرق طرف اخی بل د غرب طرف اخی، په دې کې شریعت کوم اصل نه دی ورته یشي، ولیم ځکه دا نیمه تقسیم شول، مثلا 100 متره د یو وسو شل د بل سو وسکدی به خپل تر مابین په دې کې قرآن اندازي وکړي چې راسته طرف ازما دی او چپه طرف استادي، په دې کې اختلاف را دي خپل تر مابین قرآن اندازي وکړه، دا به روا ده، دا به جائز ده. په دغه شعانو کې شریعت التکم حکم صادر کړي نه ک قرآن اندازي څوک کې روا ده، په شرعي احکامو کې په دعوو کې یا په نور مسائل کې وچلند یا قرآن اندازي کول دا حرام ده، جائز نه ده، د خمار په حکم کې. وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه،
او هغه وخت هم قابلیات دي اذ قالت الملائکه چې کله اویل ملائکه دا خبره وکړل یا مریم ای مریم علیها السلام ان الله یبشرک یقینا الله عز وجل تعالی رزیری درکئی بکلمت منه په کلمه په حکم باندې د خپل طرفه اسمه چې داغنم با المسيح مسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم وجيها اغبا دلوړي مرتبه خاوند وي په دنیا کې او آخرت په آخرت کې ومن المقربين او د مقرب انسانانو سره په دې آیات کې به د مریم علیه السلام سره د شو صفات یادونه کې او د هغه عجز بیانې چې ګوري مریم علیه السلام دا شو صفات د الله عز وجل په برکت باندې حاصل کړي دي یعنی د الله عز وجل د طرف ور کړل شوی دي دا د خپل کمال نو او هغه په مشکلاتو کې आवाज الله عز وجل ته आवाज کا او هغه وختم قابلیت دي اذ قالت الملائکه کلچ اویل ملائکه یا مریم ای مریم علیہ السلام ان الله یقینا الله عز وجل یبشرک زیریر کی تات بکلمتین په حکم باندې چې بیل پلار د پیدا کېدو په سبب یو اولاد ته درکې نو په دې خاطر چې بیل پلار پیدا کیږي نو دا سبب د پیدائش به یوازې او یوازې د الله تعالی حکم او د الله کلمې د دې ته بغیر به بل هیڅ شي نه بکلمت منه په یو حکم د الله عز وجل د طرف چې دغه کلمې په حکم چې دا پیدا کیږي د دې نوم او لقب بچی شي اسمه چې نوم یې المسيح عيسى ابن مريم نوم او لقب به مسیح وی عيسى ابن مريم مسیح عيسى عليه السلام ته مسیح ځکه وایي چې مسیح د فعیل وزن دی په معنا باندې د مسیح دی چې دا وکړه پر مورزاده اند باندې لاس تیر کې نو روغ بس او مړي باندې به لاس تیر کې هغه را ژوندۍ او د کټو څخه جوړ شوی یو شی به پلاس ور باندې تیر کې هغه به حواس یا جوړ بس روح به پکشرالي په دې خاطر ورته مسیح وایي او دجال ته هم مسیح وایي دجال ته هم مسیح ویل کی دجال ته مسیح په دې خاطر وایي چې هغه د سیح صاحب تسوی دی په معنا د سیاحت دی یعنی هغه په ټوله دنیا کې سیاحت کوي ګرځي او یادا چې دجال ته مسیح ځکه وایي چې مسیح د فعیل وزن دی په معنا باندې د مسیح د مسح کون کې مرাজি په معنا باندې د ممسوح د هغه چا مرাজি چې مسح کړل سوی نو دجال مسح کړل سوی دی مطلب دا چې د یو سترګې ور پټ کړل سوی ده په دې ورته ممسوح وایي یعنی مسیح چې ورته وایي په دې چې پر هغه باندې لاس تیر سوی او عیسی علیہ السلام ته مسیح په دې وایي چې لاس یې پر تیروي نو فرق دا دی اسمه المسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم او د دې عيسى ابن مريم عليه السلام به دا احوال او دا صفات وي وجيها چې دا عيسى ابن مريم بدل وړي مرتبه خاوند وي وجيه یعنی مخور انسان وي وجيه مخور ته پښتو کې وای با ابرو انسان وي د الله تعالی په نزد باندې په دنیا کې یعنی نبوت به ورکړي والآخرت او په آخرت کې به هم مخور انسان وي یعنی د مؤمنانو د پاره به شفاعت مقبول وي مقبول الشفاعت به وي دا خو یې د نورو د پاره کمالات دي او خپل به هم د کمال خاوند وي ذاتی کمال به هم لري ومن المقربين الله تبارک مقرب انسانانو څخه ويكلم الناس او بل صفت بيداوي چې په دنیا کې به الله عزوجل ورته معجزې ورکړي وي ويكلم الناس خبرې کوي د خلکو سره په المهد په زانګو کې وکهلا او په پاخه عمر کې ومن الصالحين او د صالحانو کسانو څخه به صالح انسان یعنی دا معجزه د په ډیر کوچنیوالي کې به خبرې په ډیر کوچنیوالي کې خو عام طور ځینې کوچنیان خبرې کولای شي مثلا پر تک میاشتنی او پر لس میاشتنی او پر یو کلنی باندې خدای دا خبرې به داس خبرې وي چې یو خو به بيخي په ابتدا کې او بل دا چې دومره بلیغي فصیح د هوشیار انسان خبرې وي خلک په تعجب کې اچي او بل دا چې دای په پاخه عمر کې خبرې کوي نو په پاخه عمر کې هر انسان خبرې کوي دا د حضرت عیسی علیه السلام په کمالات کې ولي وشمیرل شو یعنی په پاخه عمر کې خدا دې موږ هم خبرې کوو نو دا خو یوازې د عیسی علیه السلام کمال نه دی بلکې بیا د ټولو کمال دی اشاره و دې ته چې عیسی علیه السلام په ځواني کې اسمانو ته پورته کیږي
او بیا به بیرته الله تعالی دی راستي او بیا به د نبی علی السلام په امت کې د دې امت رهبری او سرپرستی کې د پیغمبر علی السلام د شریعت په اتباع کې په دې خاطر باندې ورته دا اشاره شوې ده چې دی په پاخه عمر کې خبرې کوي. په دغه اعتبار د حضرت عیسی علی السلام لپاره دا معجزه. نو یکلم الناس فی المهد وکهلا ومن الصالحین، په پاخه عمر کې وکهلا فوق عمر توای ومن الصالحین او د صالح انسانانو څخه به وي. صدق الله.